حدیث مبارک کې راځي یو ځل یو تن راغی نبی علیه الصلاة والسلام لره کلمه وویله مسلمان شو. دا د بنو سلیم قبیلې کس و، د بنو سلیم قبیلې سړی راغی مسلمان شو. نبی علیه الصلاة والسلام ترنه تپوس وکړو وی ای زما ملګريه دا راته ووایه مالي حالت دې څنګه دی، څه پیسې میسې لري که نه لري؟ هغې کس ورته وویلو وی د الله پاکه پیغمبره زما د قبیلې 3,000 خلک دی. زما په قبیله کې څومره خلک دی؟ زما په قبیله کې 3,000 خلک دی او په هغې 3,000 خلکو کې د ټولو نه خوار او غریب ځای ما، په ټوله قبیله کې کمزور او غریب ځای ما. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه. صحابه کرام یې ناست وو خواته. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیله هلکه د خپل ملګري سره امداد وکئ، د خپل ملګري سره څه وکئ؟ امداد وکئ، تعاون ورسره وکئ. سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه ناست و، د هغې یو سربخ ښکلې اوښه وه. وی د الله پاکه پیغمبره زما د اوښه دده شوله، زما د اوښه دده شوله. علي رضی الله تعالی عنه ناست دی، ځان ته یې وکتل څه شی نشته دی، څه شی ورسره شته دی نه. خپل سر ته یې لاس کو، نوې پګړۍ وه، هغه یې راواغېسته، هغې صحابي ته یې په سر کېښوده. وایي دا مې پرون ځان لاغېستې، زما د طرفه دا ستا شوه، نور را سره څه شی نشته دی، زما دا پګړۍ ستا شوه. نبی علیه الصلاة والسلام سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه وفرمیل وی سلمانه ستاسو د ملګري خو سورلۍ مو شوله، پګړۍ مو شوله، خو د لرې نه راغلی څه د خوراک انتظام خو ورله وکړې، که زمونږ کره خو کور څه شی نشته دی. لاړ شه وځه د مدینې په کوڅو کې وګرځه، وایي د الله د پاک پیغمبر میلمه راغلی وږې د خوراک له ولله څه راکئ. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه چې د مسجد نبوي نه ووتو د مدینې منورې په کوڅو کې روان دی او اواز کوي ای خلکو زما د محبوب صلی الله علیه وسلم میلمه راغلی وږی دی، هغه له د ډوډۍ انتظام وکئ. د مدینې په کوڅو کې دا اواز کوي چې څنګه تو په کوڅه کې که نه نو دا اواز د فاطمه رضی الله تعالی کور ته ورغی. هغې په کور کې دا آواز واورېدو چې بار د کوڅې نه آواز راغی چې د دواړو جهانو د سردار میلمه دی وږی دی، د هغه له د ډوډۍ انتظام پکار دی. فاطمه رضی الله تعالی د دنې نه آواز وکړو وی ودرېږه زما د دروازې نه لاړ نه شي، زما په دروازه کې ودرېږه. سلمان فارسي رضی الله تعالی په کوڅه کې ودرېدو، د دنې نه ورته آواز وشو وی څوک یې؟ وی زه غلام سلمان فارسي یم، زه سلمان فارسي غلام یم. وی زما د بابا میلمه دی، وی ډوډۍ نه ده خوړلې، وی زما د دروازې نه ګورې اخوا لاړ نه شي، اخوا لاړ نه شي. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه فرمایل تاسو کره ولې څه شته د خوراکو؟ سلمان فارسي حیران شو چې د علي په کور کې د خوراک سیس موجود دی، ستاسو کره د خوراک کور څه شته دی؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی 2 ورځې وشوې چې موږ څه شی نه دی خوړلی، یا کجوره خوړلې یا نه خوړلې. نو یې میلمه له څه وسم؟ وی الله به خیر کړي، ته دلته ودرېږه، ته مه ځره دې ځای نه. د فاطمه رضی الله تعالی په سر باندې یو ښکلی څادر پروت و، د خپل سر نه هغه څادر راټول کو او سر یې په بل یو چوپړي باندې پټ کو او هغه سلمان فارسي ته په ور کې راویستو. وی دا څادر واله او زمونږ د دې کور نه یو 2-3 کوره اخوا لاړ شه، دغلته یو یهودي دی شمعون تېنه نوم دی، شمعون یهودي تېنه نوم دی، هغه د خلکو نه نغدې پیسې مالي او څیزونه هم ګاڼه کوي. نو زما دا څادر په هغه باندې خرڅ کړه او یا یې ورسره ګاڼه کېده او هغه ته ووایه ما ته د خوراک څیز راکړه په دې باندې. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د سترګو نه اوښکې روانې شوې، څادر ته یې لاس نه کو. فاطمه زه ستا څادر نشم خرڅولی، زه ستا څادر نشم خرڅولی. فاطمه رضی الله تعالی عنه فرمایل سلمان دا زما حکم دی، دا به منې، دا زما حکم دی. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په ډکو سترګو باندې د هغې څادر راواغستو او شمعون یهودي لی وړو. نو چې شمعون یهودي لی وړو هغه ته یې څادر کېښودو، وی دا واله او موږ له په دې باندې د خوراک څه شیزونه راکړه، موږ له پې د خوراک څښاک څه سیز راکړه، کجوري راکړه، وړه راکړه. نو شمعون یهودي چې څادر اوچت کو او داسې پوزې ته یې نږدې کو، وی څومره ښایسته خوشبویي ترې رانه راځي، دا څادر دی د چا؟ دا خو چېرته د ډېر غټې کورنۍ نه دا څادر راغی، دا څادر د چا دی؟ سلمانه دا خو راته ووایه که نه. سلمان فارسي چې سترګې اوچتې کړې د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، شمعون یهودي ته وی دا د دواړو جهانو د سردار د لور د سر څادر دی، دا د فاطمه د سر څادر دی.